बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम तासु برو جوړ او خوشاله وي او ژوند په موضوع کې به دوستانو په خبر حسن غړې نه ډیره زیاته افسوسناک واقعه را مخته شوې ده چې معمولی تکرار باندې دواش ظلمي ډیره بے دردې سره قتل شول د قاتلانو سوق دي او د تکرار په څه خبره باندې شوې دوستانو د باره کې ټول معلومات دی ویډیو کې شریکام او کتا سو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان ستر اخره پورې ګوري او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه دې مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټلې نشان دی وای تاکہ مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانۍ سره ملاوي شي دوستانو دا واقعه د پیښور حسن غړې ده چې دوا شازلمی ډېر بے دردې سره قتل شلو واجه معمولی تکرار څه دا چې ته موټر سایکل دی خو بوزو او زبو اخو بوزم تر ګاډه وال سایډ تک زبو ګاډه ورسو سایډ تک دوستانو دا معمولی تکرار وي دینه زیات مونږ د معاشره کې څه تکرار کیدل شي ایو بلته کنځلې نه وي کړي هغه خبره کنځلو ته هغه ټیم کې وته چې دوی خپل کې سات تکرار شروع شو او هغه په تیش کې راغلو او ټوپک کې تماچې راوړې او د دواړه کسانې چې دی وښتو د دواړه ملګری خپل کې او دواړه ملګرو په ایو ځای باندې حق ویر کړو دوستانو مونږ د معاشره کې روزمره بنیاد باندې دا واقعیت کیږي او چې کله رجا شروع شوې ده د مونږ پښتنو پکې پاور پلی اخستې ټوله دنیا چې دا کنه هغه پر روغ لارې باندې صراط مستقیم باندې کم از کم پر روزه میاشتې کې پر رمضان کې په صراط مستقیم باندې روان دي خپل تلاوت کوي عبادت کوي روزه خو انسان کې برداشت راولي او تاسو لیلا بلا روزه کې یو بل تک کورونه تبا کوي دا چې کوم کسانو دوی وشتي دا ډیر زر گرفتار شي پولیسو لا دوی نه دي گرفتار کړي خو زر دوی پاته بولګي او دوی بو تورو تمبو شاته وي خو دوستانو هغه نه مخکې دا خبره کول غواړم چې دوی آیا خ کال کړی دی کباده کړی دی خپل ژوندۍ تبا کړه دا چې کوم تلونی هغه خلاړ لګ هغه نه مخکې سوچ کړی وي برداشت کړی وي برداشت آري وي خبره آري وي بیماری حل دا هم کې دا برداشت نشته بس لغونه معمولی تکرار باندې مونږ د حد پرزو چې ټوپک او تماچې راخلو ویل چې مونږ یو چې ټوپک او تماچو قانون دا بیوقوفانه او جاهلانه کار دی چې ټوپک او تماچې خبره په خبرو باندې حل کیږي که ایو بل ته مو دوی خبره واورول نه مو کوله ایو بل سا جنگ دوستانو د باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے ضرور وکړئ والسلام